أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. سورة الفرقان 72 نمبر آیات. په دې 72 نمبر آیات کې د مؤمنانو لسم نمبر صفات ذکر کیږي چې کوم کسان واقعي د دې مستحق دي چې مؤمنان ورته ویل شي د هغې لسم نمبر صفت او علامت ده. والذین حق کسان لا یشهدون الزور چې نه حاضرېږي د دروغ او د باطلو محفل ده. دا لسم صفت شو. زور څه ته ویل کېږي او د دې زور خپله معنی ده باطل او دروغ. د معنی ده چې دواړه معنی به ورته بیخي نږدې نږدې دي. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول دا دی چې د مؤمنانو صفت دا دی چې دوی به باطلو مجلسونو ته نه ځي. د باطل مجلسونه دي څه شي؟ نو دی وایي چې باطلو مجلسونو کې یو دا دی چې د کافرانو چې کوم میلې دي د هغې کوم تهوارونه دي په هغې کې پیسه نه اخلي. د کافرانو چې څومره مذهبي تهوارونه دي، مذهبي میلې دي، ګڼه ګوڼه د خوشحالۍ ورځې دي، نو مسلمانو به دغه کې حصه نه اخلي. دا باطلې میلې دي، د باطل مجلسونه دي، د دروغو مجلسونه دي. اسلام کې هېڅ حیثیت نشته. د دغې تفسیر نه پته ولګېدله چې ډېر داسې پروګرامات شته چې مسلمانان پکې اخته دي او دې څیز کې هغوی خطا دي او دوی بلکل هغه باطل مجلس کې اخته دي. د دغه ډېرو حالاتو د ډېرو قصو نه کې یو دا دی یکم مۍ چې کوم لیبر ډے یا یوم مزدور دی دا په دې کې هم شامل نه. ځکه چې لیبر ډے یا یوم مزدور یکم مۍ چې کوم تاریخ مناویږي، خلک پکې چھټي کوي، ټوله دنیا کې مناویږي. نو د دې عام تاثر دا ورکړل کېږي چې دا د مزدورانو سره د همدردۍ ورځ ده. څنګه همدردي ده؟ همدردي د کوم ځای کې نه را پیدا شوه؟ آغاز یې چوک نو تقریبا 1.5 سل کاله وړاندې د امریکې په یو ښار شیګاپور دی که شیګاپور غالبا شیګاګو چې دا د امریکې 3 نمبر غټ ښار دی. په دې کې ځینې مزدورانو د خپلو حقونو دپاره د کورونو نه راووتل، احتجاج یې وکړو. او چې کله احتجاج یې شروع کړو، مطالبات یې کول، نو حکومت به دغې باندې ګولۍ وچلولې، ډزې پې وکړې، ویویشتلې. او د دې نه 15 کسان مشران ژوندي ګرفتار کړل. هغه ژوندي کسانو کې 2 امریکایي دي او 3 بهرني دي. بیا د هغه ځای نه د امریکې عدالت فیصله وکړله چې که دې مزدورانو ته حقونه میلاو شي نو دا مزدوران مستیږي، نور څه غواړي. لهذا دا ویروئ، روب کې راولئ. نو هغه 15 کسانو ته پانسي واوروله، د پانسي شو. اوس ګوره دا ظلم چېرته وشو؟ د امریکې په ښار کې وشو. هغه ځای عدالت هم ناجایز فیصله واوروله. تر اوسه پورې د دغه کورونو وارث، د دغه مړو وارثانو ته هېڅ قسم معاوضه نه کړی شوه، هېڅ قسم معافي ته ونه غوښتلی شوه. او په دغه جنازو کې تقریبا د 6 لکو پورې مزدورانو حصه واخیسته، هغوی پرې خفه وو. امریکې وویل چې بس په ټوله دنیا کې به یوم مزدور مناویږي. د شیګاګو ښار چې کوم مزدوران مړه شوي دي هغې سره همدردي کوي. نو اوس همدردۍ اعلان هم دوی کړی دی، مړي هم دوی کړي دي، فیصله هم دوی اورولې ده. اوس پورې مزدوران هغه مزدوران مظلومانو سره کورونو سره همدردي هم نه ده شوې، معذرت هم ترې غوښتی شوې. یو ناشنا منفي غونې انداز قصه ده. نو معلومیږي دا چې دا قصه خو داسې نه ده او یو مزدور خو د سره نه دی. که یو مزدور وی نو موږ او امریکې واقع مزدورانو سره همدردي ثابتولې چې موږ په تاسو خفه کېږو، نو کم از کم دومره خو به یې کړي وی چې دغه مړو کورونو ته به څه معاوضه ورکړي وي. کم از کم په خوله باندې خو به معافي غوښتلې وی چې یاره موږ غلطي کړله، عدالت غلطي کړله، د پوج غلطي کړله، پولیسو غلطي کړله چې مزدورانو باندې ډزې کړي دي، ویشتې دي، پانسي کړي دي. دومره خو به یې ویلي وي، دایم اوسه پورې نه دی ویلي. لیکن حقیقت دا ده چې اصل کې دا یوم مزدور نه، د یوم تأسیس علومیت یو تنظیم دی چې دا کوم تقریبا د 2م جنګي عظیم نه وروسته فعال شوی جوړ شوی دی. د دې بنیادي بانیان چې کوم دي نو یهودي 3 غټ خاندانونه دي بانیان دي. او د علومیت یو اصول دا دی چې ټول خلک د خپلو مذهبونو نه بیزار کړی شي، تمام خلک د خپلو مذهبونو نه لرې سترې شي او باغیان لوپران دي جوړ شي. نو که مسلمانان دي د قرآن نه دي باغیان شي، که اهل کتاب د تورات او د انجیل نه دي باغیان شي، که هندوان د خپل کتاب نه دي باغیان شي، ټول مذهبونه د خپل کتابونو نه باغیان کول در علومیت په اصولو کې داخل دي. او په دې کې دننه هغوی پیسه هم استعمالوي، میډیا هم استعمالوي
عیاشۍ د فحاشۍ لارې م استعمالوي او غټه منصوبې دا ده چې دوی په دې لاره کې هغه خلک راوچتوي د هغې نه کار اخلي چې هغې معاشره کې څه حیثیت نه وي څه ځای نه وي هغې نه یو کار واخلي معمولي غونته کړي بیا هغې له هوا ورکړي هغه سپورټ کړي تر دې حده پورې چې مسلمانانو اوږو ته یې ورسي او دغه ناجایز بي کوي نو کم مې چې دا نه یوم تأسیسي اعلامیت دی او خلکو ته تاثر دا ورلګي چې دا یوم مزدور دی مزدور دی دا لیبر دی نو معلومه شوه چې اعلامیت یا د تأسیس د جوړولو بنیادي ورځ تاریخ مسلمانان له مناوهل په هېڅ صورت باندې جایز نه دي او بیا دغه ظالمانو په دې خپلو اهدافو کې تقریبا ډېر مخکې تللي دي او ان قریب چې دوی دنیا ونیسي دومره حده پورې دي غځېدلي دومره لاس پې غځولي او دغه دوی دغه عقیده چې کوم د اعلامیت ته چې کوم عقیده ده او کوم اصول نافظول غواړي په ټوله دنیا کې تقریبا چې په اکثري دنیا باندې دي قبضه کړې ده دا علاقې نیولې دي په ناشنا انداز باندې نو اوس راشه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول تراشه چې د کافرانو تهوارونو میلو کې د مسلمانانو شرکت ناجایز دي یوم تاسیس اعلامیت ورځ مناوهل شرعاً ټیک ثابت نشو ټیک کار نشو او ځینې علماو رای دا ده چې د دین مراد د ډنګ ټکور محفلونه دي د فحاشۍ او د دروغو د ناجایزو مشورې او میټینګونه دي لہذا په کوم مجلس کې چې د شریعت مخالفت کیږي که دا دروغ دي که دا غیبت دي که الزامات دي که د اسلامي نظام او د نیکانو خلکو خلاف منصوبي او سازشونه دي نو دغه مجلسونه د باطل مجلسونه دي د شریعت خلاف دي نو په دې کې شرکت کول ګناه او جرم دی لیکن دا اقوال یو بل ته نږدې دي کې فرق ډېر نه پرېوځي زور داسې مضمون دی چې په دې کې د کافرانو میلې تهوارونه هم شامل دي او هر هغه مجلس پکې شامل دی چې کوم د اسلام او د انسانیت په مقابل کې جوړیږي چې کوم کې انسانانو د خطرې جوړیږي کوم کې اسلام د خطرې جوړیږي ته پوه چې دا مجلس د ګناه دی هر د ګناه مجلس ته حاضري کول دا جرم دی او د مؤمن صفت دا ده چې د ګناه محفل ته بالکل حاضري نه کوي یو چا کیسه کوله ورځي او ځای ته ورلم نو ځای کې ټي وي لګېدلې و ډرامه سٹارټ دا خو دې خبرو کړه د سپینګری ناس وخت مې ویل چې دا خلک خو په قهر اختره ته خو سپینګری ته خو ته مکه نه کړ اگر ته ویل چې ګوره زه خو خپل تسبیح برابر اړم اذکار وسکوم نو کاته بره مې وکړه چې زه خو اذکار پکې پرېدا نه ما وته ویل د اذکار چې پکې د پاسه بل جرم دی چې په دې کې ناس اذکار کې دا اذکار وزید نو شرعي حکم دار چې د ګناه محفل ته حاضري کې د مؤمن صفت دار چې حاضري کې بنه دا ځکه نه بزي دیک یو قول مفسرین دام دی چې زور په معنا چې یشهدون په معنا د شهادت سره دی د اولنې معنا چې کوم دی کله یشهدون د شهود نه واخسته چې مصدر شهود شي نو دا خو بیا حاضرېدل د مخکینی معنا شو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کوم قول چې وخت مراد شو او کله یشهدون د شهادت نه واخسته چې په معنا د گواہی سره بشي بیا معنا دا ده چې د مؤمنانو صفت دا ده چې دروغ گواہی به نه ورکوي چې مصدرین صحیح خبر نه په پیسو باندې گواہی په انډیوالۍ باندې گواہی د پارټۍ د پاره د قومیت د پاره گوايانی چې سره اسې ضد دی زی په ناجایز گواک پیش کړي نو دا ټول گواهان د مؤمن علامات نه دي او د مؤمن د پاره دا کار انتهایی جرم دی د صحیحین پر روایتو کې د مسلم شریف د بخاری پر روایتو کې دته اکبر الکبائر د کبائر کې د ټول غټ ګناهونه د دروغ گواہی ته ویل دي یو د سر ایمان خطر پیدا شي چې ایمان مشکوک او چې مؤمن دی کنه دی دویم نه د دروغ گواه په وجه کوم حقونه د بل لاسونه نه وزي ځای شي اگر څومره کړهونو سره مخامخ شي خو دې خدای مګر څومره قدرتيان انده وختونو کې کیږي دغه دروغ گواه کوون کې بګید اول نه اخره پوری شریک دی د بګی مجرم دی او وزنی آیاتونو کې او نصوصو کې دام دي چې دروغ گواهی وکړه فانه آثم قلبه د زړه ګناګار دی یعنی مطلب دا چې بنیادی خراب دی ټول بدن کې اختیارات د زړه سره وسره دي زړه خراب شون بدن کمزګي صالح پاتې کې دي شي مطلب دا چې ټول کارونه بوس دغه شان چپ رواني ټول قصه به وراني نو دا مضمون په خپل ځای باندې هم صحیح دي حدیثو کې تایید شته نو دوه خبرې شولې یا دا د لا یشهدون الزور مطلب دا دی دې ځګین چې د ګناه او باطل او محفل ته حاضرېږي نه یې پکې نه اخلي او یا دا چې د دروغ گواہی به سره نه ورکی کزان ته مؤمن وي د دروغ گواہی به نه ورکی او د دوانو تاییدات د ډیرو آیاتونو احادیثونو کې دي و اذا مروا باللغو مروا کرامه او هر کله چې تیریږي په یو عباس شي باندې مروا نو تیریږي کرامن په عزت سره یعنی که بیا هم دغه به حاضرینه کوي اتفاقی به یو محفل باندې ورغه
دغه خپل چې کوم د الله لعب او د عباسیات او د ګناهونو شروع دی نو دې به داسې کار کوي چې په عزت سره به تېر شي عزت سره تېرېدل دا دي چې کینې به مو سره نو هغه خلکو ته به سپور استغیم نه وي بېزته کوی مه او دغه شان ده کې ځان ته لوی مه ګڼه بس کله دې تېر شي په دغه ځای مه ورځه بل طرف دې تېر شي د تفسیر باندې په قرآن دې باره کې یو واقعه ذکر کړې ده چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو ځای باندې لاړو هلته کې ډنګ ټکور سټارټ در اسلام هغه ابتدایي مرحلې دي چې په کومو مرحلو کې اسلام غالب شوی نو که کله نظام قایمي د داسې جرایم مخنیوی کول په حکومت باندې پرځای ني نو دې به یو ځای باندې تېرېږي نو هلته کې دغه شان قصه روانه ده نو دې ته بل طرف باندې لاړ لرې ته لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله د دې واقعې اطلاع میلاو شوه هغه ویل عبدالله بن مسعود په کرامن کې داخل دی دا عزتمند سړی دی چې نه به کیسه واخیستله او نه دغه ځای ته ورغی والذین دا هغه کسان دي اذا ذکروا بآیات ربهم چې کله ورته نصیحت کولی کېږي په آیاتونو د رب خپل باندې مؤمنان هغه خلک چې کله ته ورشي د قرآن آیاتونه ورته بیانې نصیحت ورته کې لم يخروا عليها صما وعميانا دوی نه پرېوځي په دې آیاتونو باندې کاڼه وړاندې د دې څه مطلب دی آیاتونو باندې کاڼه وړاندې دوی نه پرېوځي د دې په دې کې دنه درې خبرې دي یو دا ده چې د مؤمنانو علامه دا ده چې کله ته قرآن آیاتونه بیانې نو دوی داسې کاڼه وړاندې تېرېږي نه چې بس اړو غوږ ورته نږدې سیرې ته لاړ شي نو داسې هم نه دي دویم وړاندې کاڼه کېدل داسې دي چې کله د آیاتونه واوري خو په هغې باندې سوچ فکر نه کوي د څه مضمون دی د چا خبرې د چا ته وایي د چا نه مطالبات دي د چا ذمهواري ده په دې هم څه فکر نه کوي یعنې هسې به غوږونو راځي خو یو غوږ باندې راځي بل باندې تېرېږي فکر سوچ فکر پکې نشته او درېیم دا چې سوچ فکر ورسره شته لیکن عمل پې نه کوي ښه پې پوه شوی دی ښه یې زده کړي دي اوس پې عمل نه کوي او درېیم دا ده چې عمل پې کوي خو دغه عمل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق نه دي د تابعینو تبع تابعینو د مفسرینو د اقوالو د تشریحات مطابق نه د خپلې مرضۍ مطابق دي نو دا خبره چې په کوم ځای کې جمع شوې نو دغه خلک آیاتونو باندې ړانده او کاڼه تېر شو او چې دغه درې خبرې پکې نه وي قرآن ته توجه ورکړه قرآن نه مخ وانړاو وږې ورته کېښودو زده یې کړو ټیم یې ورله ورکړو عمل پې کوي پر آیاتونو باندې سوچ کوي او دغه عمل د تشریحاتو د سنتو او د صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو د مفسرینو د تشریحاتو مطابق هغې باندې عمل کوي نو اوس دا سړی په دې آیاتونو باندې ړوند کوڼ تېر نه شو دا خلاصه سبق چې کوم دی تفسیر مارب قرآن نقل کړی دی